کتونکو خبرې اترې به کوو په ادم خان ورپې ادبي باندې. کومه واقعه چې مخې ته راغلې ده نو سهار داسې سوشل میډیا د هغه د ټیک ټاکو نه د خبرو نه ډکه ده. حقیقت درته ویم سوشل میډیا موږ ګورو نه او نن په سوشل میډیا باندې دا کتلې وو. خو بهرحال یو واقعه شوې ده او ډېر خلک پرې مختلف رایې ورکوي. خو زه په دغې باندې رایې نه ورکوم. زه په ایس ایس پي مسعود احمد بنګش په بهادرۍ باندې خبره کوم. ګرانو کتونکو موږ 400 وال ګواه یو. 400 کې په شپږ میاشتو کې چې هغه کوم کار کړی دی نو ماضي به راوالي چې 15 کاله به موږ صحافت وکړو څومره ډي پي اوګان راغلي دي دا هومره کار به چا نه کړی. زه د دوه افسرانو په دغه پښتونخوا کې ذکر کوم. یو صفت ویور شهید او بل مسعود احمد بنګش. بیا د هغې نه پس هغه لاړه پېښور ته او پېښور کې د سمګلرانو د سنیچرانو دغه شانتې مختلف کامیاب کیسونه چې کوم دی نو رابرسېره کړل. خو دې دوران کې ما کتل چې سر رکاوټ مخې ته و. خو بیا چې کله میاسید سی سی پي او لګېده نو د هغې نه پس د هغه مټ کولو شو او نن هغه چې کومه خپله انټرویو ورکړې ده نو په هغه انټرویو کې ډېر په ګلوبه خبره کوي چې هېڅ قسمه ګروپونه نه منم. کوم خلک چې په جرم کې ککړ دي نو باید شي قانون ته دې ځان حواله کړي. ګینې د قانون نه تېښته نشته. ګران کتونکو ایس ایس پي مسعود احمد بنګش په لړکانه کې دلته کې تاسو سره زه یو ویډیو شریکوم چې دا د 10 منټو فاصله دا هغه په ګېټو کې توی کوي. په لار کې ورته دومره سیندیان راوتلي استقبال ته چې دا د لړکانې نه صرف د ټرانسفر شوی او اخره کې آصف علي زرداري او بلاول بټو هغه مجبوره کړ چې دا واپس راشه. کوم پښتانه چې ځان په خپله ګواکوي او هغه کچې مکاني ته ځي نو په کچې مکانۍ کې د هغه اپریشن هغه خو هم د تاریخ حصه ده. نو چې یو افسر وغواړي هغه کې ایمانداري وي او خپله ډیوټۍ په ایماندارۍ سره کوي نو بیا دغه ځای کې هغه خبره ټیک راځي چې د قانون نه او د پولیس نه مرغۍ په خوم نشي وایي. نو دغه کریډ مسعود احمد بنګش ته ځي چې هغه دغه ټول عزایم ناکامه کړل. کومو خلکو چې ځان ته زورور وي، کومو خلکو چې ظلمونه کول، کومو خلکو چې جبر کول او کوم پولیس افسران چې هغوی وایي یاره موږ څوک کار ته نه پرېږدي، موږ ته سیاسي خلک رکاوټ جوړېږي، په پولیس کې د سیاسي خلکو مداخلت دی. نو دغه خبرې ټولې عبث کړې چې یو افسر په قانون باندې پوه وي او خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره کوي، په خپله تنخوا باندې صبر کوي، د چا چې کوم دی نو احسان نه اخلي او کار په میرټ باندې کوي. نو هغه مسعود احمد بنګش ته پښتونخوا ټولو ډي پي اوګانو ته او ټولو افسرانو ته واضحه کړه. دغه ادم ورپې ادمې چې په خپله ویډیو یو اډیو پیغام دوه تلي دي چې هغې کې وایي چې یاره ما مخکې پیسې ورکړې دي نو دغه افسرانو پکې پیسې اخیستې دي او بعضې پولیس والا ته زه حیران یم چې یاره یو هم راله راځي ما پیل او بل هم راله راځي چې ما معاف کړو زه پکې نه وم دا پلانکي افسر و دا واغو. نو زه خو په دغه پولیس والا باندې لعنت وایم چې دغه شانتې خلکو ته جوکاویږي او د قانون رټ نشي قایمولی. دلته کې ګرانو کتونکو ایس ایس پي مسعود احمد بنګش چې 400 ډي پي او د سمګلرانو چې هغې ته لاس اچول ډېر ګران دی او زما ورسره یوه ورځ ملاقات شو او یو څو سمګلران یې ګیر کړو نو هغه خبره دا چې څه شوې د دوی هغه پیسې چې دوی ځان رابخار کړي. نو دغه ځای کې چې کله هغه ته اجازت میلو شو او په پلو مټ باندې کار شروع کړو نو څه شو د دغه خلکو هغه پیسې چې پولیس به یې مغشتل، تاڼې به یې مغستې، ججان به یې مغستل او څه به یې نه کول او په چا باندې به بدماشۍ کولې او دغه دومره کیسونه چې په 14 کیسونو کې چې هغې سیول اټیې د دهشتګردۍ د پاتخون دي او د هغې باوجود هم په دغه پېښور کې ګرځېدل هغوی ته اسان او پولیس هغوی ته لاس نه شو اچولی. نو دې کې دغه انکوایري کول پکار دی. نو سی سی پي او میاسید له په دې باندې کار کول پکار دی چې کوم پولیس والا دغه شرم خلکو سره میلو وي
نو هغه پولیس والا په ضد باندې کاروي کول پکار دي. ګران کتونکو، مسعود احمد بانګش ایس ایس پي پېښور یو داسې کړی، یو داسې خستي، یو داسې خیرو، یو داسې مخلص انسان، داسې مخلص افسر چې د ده قدر وکړې 400 نه چې کله ته نو زموږ دا خواهش و موږ ورته احتجاج وکړو چې دې دلته کې پاتې شي. موږ وایي چې ډي آی جي مې که نه خو چې په 400 ډیوټي وي نو د هغه په وخت کې مرغۍ پر نه دی والي، ډېر امن و امان هغه قایم. نو نن یې په پېښور کې چې دا کومه واقعه وکړله او په دې باندې دا کوم د خلکو ستاینه راځي، نو د نورو خلکو خیر نشته دی. خو ښه خبره دا ده چې هغه کومه خبره وکړي نو هغه حقیقت درته وایم چې ولې دروغ نه وایي، چې کومه خبره وکړي نو هغه پوره سر ته رسوي. نو پکار دا ده چې کوم خلک په دغه شانتې جرمونو کې ککړ دي د هغې نه مخکې خپل ځان قانون ته سرنډر کې او د بدو انجام بد وي نو یو قانون سره نه کېږي، ریاست سره نه کېږي چې دغه شانتې افسران راشي. خو ته ډېر زورور او ډېره پیسه هم نه سره یې کنه نو بیا نه پیسه نه د شپارس او نه د سیاسي خلک څوک دې نشي بچ کولی. نو په دې مې څو خبرې کول غوښتل انشاءالله په بله موضوع